ګوره موږ د الله تعالی تاسو ته په دې ماحول کې یو ډېر لوی راحت او سکون راکړی دی او دا زموږ د دې دیندارۍ برکت دی. په دې یورپي ملکونو کې یو ملک سویډن ملک دی، هغه انتهایي یو مالداره ملک دی. د هغې بجټ زموږ چې څومره سالانه بجټ وي دومره د هغې بچت وي او خپل دومره زر مبادله وسایل لري که دا ټول ملک افراد په خپل کور کښېني او هېڅ کار نه کوي نو شپږ کاله پورې د هغې حکومت د هغې په کور د هغې ټول اخراجات پوره کولی شي. دغه پکې مفت دی، صحت میډیکل پکې مفت دی د حکومت د طرفه دی، تعلیم پکې مفت دی او چې کوم بېروزګاره دي د حکومت د طرفه هغې ته وظایف ملاویږي او د خواهشاتو په لحاظ سره یو آزاد ملک دی ځکه غیر مسلم دي نو خواهشات هم پکې مکمل آزاد، بنیادي ضروریات هم پکې کې پوره. لیکن ناشنا خبره پکې دا ده چې دنیا کې ټولو کې زیاته خودکشي هم په دغه ملک کې کېږي. نو اوس سوال دا دی چې بنیادي ضرورت هم پوره شو، خواهشات هم پوره شو، نو دا ځان ولې وجني؟ نو دا غټه وجه ده چې د زړه سکون نشته دی، د زړه دنیا ویرانه ده او هغه برباده ده، هغه په دولت نه آبادېږي، د الله تعالی په فضل د الله تعالی په رحمت آبادېږي او دغه دین کې الله تعالی به سکون ایښی دی. نو څومره چې بنده په دیندارۍ کې مضبوط وي دومره به د دنیا هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته وي او څومره چې به دې کې کمزوري کېږي نو بیا به دلته لږ ډېر مشکلات راپېښېږي خو دغه مشکلات هم د لپاره د الله تعالی د خیرخواهي اراده ده. ځکه چې دغه کې راځي انسان ته مؤمن ته چې کوم تکلیف را رسېږي د دې په برکت چې د په دې خپل ازدې ته درته لاړ شي دې سره هم د یو ګناه معاف شوه. بیا چې په ته غټې بیماریانې راځي نو هغه غټ تکلیف دی، د غټ تکلیف سره د غټ تکلیف هم ګناهونه خدای پاک معاف کوي. او تاسو کتلي زموږ دا مشران چې کله دنیا نه ځي او دوی وفات کېږي دا کله کله بیماره شي او اوږدې بیمارۍ کې هغوی پرېوځي نو ظاهر کې د خلکو نظر دا وي چې دا وګوره اخر کې سړی دغه شو ډېر خراب شو لیکن د خدای سره دغه معامله برعکس روانه ده. الله تعالی دې صفا کوي، الله تعالی دې آخرت ته ښایسته کوي. دا یو ګنټه چې د باندې تکلیف تېرېږي که په هسپتال کې وو په کور کې د دې په برکت د ده ګناهونه لګېدې ختمېږي تر دې چې د ښه صفا سوتره وګرځېږي. په حدیث شریف کې راځي چې د مؤمن مثال دا کمزوري سرانګې د دې غنمو د فصل دی چې هواګانې کله یو طرف ته راسملوي کله بل طرف ته راسملوي نو دقه رنګې د مؤمن ژوند هم داسې دی. په ده به دا مصایب او تکالیف راځي کله یو تکلیف چې د هغې نه راوچت شي نو بل تکلیف، هغې نه چې اوچت شي نو بل تکلیف بل تکلیف بل تکلیف. دا مسلسل تکالیف د ده لپاره د آخرت د درجاتو د بلندۍ ذریعه ده او د کافر باندې مشکل خدای نه راولي. په حدیث شریف کې راځي د مثال په شان د مضبوط ونې د صنوبر دی چې هغې د هواګانې مواګانې هېڅ نه مضبوط ټینګ ولاړي خو بیا یې پرېوتل په یو ساعت وي بیا په یو بار وي چې هغه د جړ نه پروتی وي نو کافر ته هم تر اخره پورې الله تعالی نعمتونه ورکوي. هېڅ ورته نه وایي دولت یې ورکړی، غلبۍ ورکړې، قوت یې ورکړی دی، خواهشات یې ورته آزاد کړي دي، ضروریات یې ورته پوره کړي دي ولیکن د دوی په مرګ باندې دوی ټوله معامله بیا برعکس شي او مؤمن د تکالیفو نه تېرېږي په مرګ باندې د بیا ټوله خبره بدله شي. نو لهذا دا اولاد او دا د قرآن پاک د سبقونه دا درسونه دا زموږ ستاسو په د آخرت د تیارۍ یوه ذریعه ده.